السلام علیکم. نن چې زمونږ کوم ټاپکس دي هغه مونږ سره یو د یوکاریوټیک سیل او بل چې کوم دی هغه مونږ د پروکاریوټیک سیل. نن به چې کوم دی مونږ پیژنو چې یوکاریوټیک سیل چې کوم دی مونږ را څنګه سیل دي او پروکاریوټیک سیل چې کوم دی نو مونږ را څنګه سیل دي. نو راځي چې وپیژنو. نو ګوره یوکاریوټیک سیلز یو مطلب سره یو مطلب دی ټرو और कार्याटिक चिकन से मतलब दे कार्याटिक मतलब दे न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नो मतलब दारे जे बदे के बमुंगरा न्यूक्लियस मौजूदी दा यो कार्याटिक सेल्स मुंगा चिकन ने दा से किस मसेज दे जे बदे के मुंगा न्यूक्लियस चिकन ने मौजूदी प्रेजेंट नो दा दे मुंगा यो कार्याटिक सेल्स मतलब उस प्रो कार्याटिक सेल्स से मतलब दे नो गोरा दो प्रो से मतलब दे कहना बिफोर और द कार्याटिक मतलब से तास्तो मावे न्यूक्लियस नो बिफोर न्यूक्लियस देखिए चिकन ने मुंगा न्यूक्लियस निश्चित मतलब दाले नो प्रो कार्याटिक सेल्स मुंगा दाए से किस मसेज दे बदे की मुंगा न्यूक्लियस निश्चित और यो कार्याटिक सेल्स मुंगा दाए से किस मसेज दे बदे की चिकन ने मुंगा न्यूक्लियस था नो मरे परक पकिदा चुका उस چې په کوم ارګانیزم کې چې کوم نه مونږه یو کاریاټیک سیلز نو هغه ارګانیزم د مونږه سينو مالو هغه ته چې کوم نه مونږه یو کاریاټس ارګانیزم وایي یا چې کوم نه ته دا یو کاریاټیک ارګانیزم چې کوم نه هم ویل شي په کوم ارګانیزم کې چې مونږه چې کوم نه یو کاریاټیک سیلز لکه کوم ارګانیزم شو لکه ګورا پروټیست شو فنجای شو پلانټ شو انیمل شو په دې کې چې کوم نه مونږه یو کاریاټیک سیلز دي نو په دې وجه باندې دا چې کوم نه مونږه یو کاریاټس ارګانیزم یا چې کوم نه یو کاریاټیک ارګانیزم چې کوم نه وایو ها کوس بل ته مونږه چې کوم نه پرو کاریاټیک سیلز ته وګورو نو په دې کې چې کوم نه مونږه کم ارګانیزم راځي په دې کې مونږه بیکټیریا راځي اینڈ کینو بیکټیریا راځي نو بیکټیریا اینڈ کینو بیکټیریا او مونږه په پرو کاریاټیک سیلز کې راځي ځکه چې دې کې دنه چې کوم نه پرو کاریاټیک سیلز او په دې وجه باندې کوم نه مونږه دیتا پروکاریاټس ارګانیزم چې کوم نه وایو یا چې کوم نه پرو کاریاټیک ارګانیزم ورته وایو ځکه ورته وایو چې په دې کې مونږه چې کوم نه پرو کاریاټیک سیلز دي کم ارګانیزم د مونږه پای کې بیکټیریا دا اینڈ کینو بیکټیریا دا ها نو یو فرق خو پکې دا شو اوس بل فرق پکې سره مونږه سره نو مونږ دې نه مخ کې وې چې کنټین نیوکلیس دا چې کوم نه په دې کې مونږه نیوکلیس موجود دی نو چې نیوکلیس پکې موجود دی نو پریزنس نیوکلیر میمبرین نو نیوکلیر میمبرین هم پکې ځکه چې نیوکلیر میمبرین هومون ته په نیوکلیس کې ملاویږي کنه نو چې په دې کې نیوکلیس موجود دی نو په دې کې به نیوکلیر میمبرین هم موجود دی نو چې نیوکلیر میمبرین موجود دی نو مونږ خراب پکې جنټیک مټیریل هم موجود دی ورته ور په دې خبره منځان پوه کې کنه چې دا جنټیک مټیریلز نه دا مونږ ته په ار یو سیلز کې کغه مونږ چې کوم نه یو کاریاټیک سیلز او کغه مونږ ته پرو کاریاټیک سیلز نو چې دلته کې مونږ سره نیوکلیس موجود دی نو مونږ سره نیوکلیر میمبرین هم موجود دی چې نیوکلیر میمبرین موجود دی نو جنټیک مټیریل مونږ سره په کم ځای کې په نیوکلیر میمبرین کې لکه مثلا کروموسوم شو کروموسوم چې کوم نه مونږ جنټیک مټیریلز دي کروموسومز دا مونږه جنټیک مټیریلز دي نو مونږه به چې کوم نه په یو کاریاټیک سیلز کې به مونږه جنټیک مټیریلز کم ځای کې هغه به مونږه چې کوم نه په نیوکلیر میمبرین کې ان مطلب نیوکلیر او د ام مطلب میمبرین اولی په نیوکلیر میمبرین کې ځکه چې دلته مونږه ته نیوکلیس تا خانو دا خو شو یو کاریاټیک سیلز باره خبره اوس کدی ته مونږه پرو کاریاټیک سیلز ته چې کوم نه وګورو کنه دا چې کوم نه مونږه ویداوټ دی نیوکلیس تاسو ته ماده نه مخ کې وې دغه چې کوم نه مونږ سره نیوکلیس نشته ابسنت به د کې نیوکلیس نو چې نیوکلیس بګی نشته نو تاسو ته هم وایي چې جنټیک مټیریل خو چې کوم نه مونږه په پرو سوري یو کاریاټیک سیلز کې مې او پرو کاریاټیک سیلز کې مې چې بده کې نیوکلیس نشته نو بده کې جنټیک مټیریل مونږه کم ځکه جنټیک مټیریل لایز ان ا ریجن اف سایټوپلازم مونږه چې کوم نه جنټیک مټیریل په سایټوپلازم کې بیا موجودي ګوره په دې کې مونږه نیوکلیس نشته خو جنټیک مټیریل چې کوم نه په ار یو سیل کې چې نیوکلیس نشته نو جنټیک مټیریل به بیا مونږه چې کوم نه په سایټوپلازم کې موجودي سایټوپلازم خوشته کنه نو مونږه چې کوم نه جنټیک مټیریل د پرو کاریاټیک سیل چې کوم نه کم ځای کې موجودي هغه چې کوم نه مونږه سره په سایټوپلازم کې موجودي او د سایټوپلازم په کم ځای کې چې دا جنټیک مټیریل موجود نه هغه د سوي هغه ته چې کوم نه نیوکلیوئید ریجن ورته ویل شي نیوکلیوئید ریجن چې کوم نه مونږه د سایټوپلازم هغه ریجن دی چې بغیر کې چې کوم نه مونږه سره جنټیک مټیریلز نو بل فرق پکې دا شو دا یو فرق شو دا بل فرق شو دې ته هم دلته ولیکو دا یو فرق شو او دا چې کوم نه بل شو ها اوس دریم نمبر پکې څه فرق دی they have membrane bounded organelles دا مونږه چې کوم نه کم قسمه دا organelles دي یا organism دي دا یو کاریاټس
دا چې کوم نه مونږ ته میمبرین باونډډ دی. په دې کې چې کوم نه مونږ ته میمبرین باونډډ دی لکه څنګه لکه ګوره لایسوسوم شو پکې مونږ سره مایټوکانډریا شو ګلجی باډي شو اندوپلازمیک ریټیکولم شو وغیرہ دغه شان رایبوسوم شو. دا ټول چې کوم نه مونږ سیل ارګنیز دي او دا چې کوم نه مونږ دینه مخکې چې کوم نه ټول ډیټیل سره ویلی وو. نو دا چې کوم نه دا مونږ سره میمبرین باونډډ دی. چې میمبرین باونډډ دی هغه به مونږ سره کوم هغه به چې کوم نه مونږ دا یوکاریوټیک سیلز یا چې کوم نه یوکاریوټیک ارګانیزمز کې چې کوم نه راځي. ها دا مونږ شو دریم نمبر پوینټس. اوس کې دا شان دریم نمبر پوینټ چې کوم نه مونږ د پروکاریوټیک سیلز وګورو نو they have no membrane bounded organelles. مطلب دا چې دا مونږ سره membrane bounded نه دي دا داسې organelles دي. دا مونږ کوم organelles دي دا داسې organelles دي مونږ چې دا membrane bounded نه دي کوم prokaryotes organisms. ها نو بل دریم فرق پکې دا شو. نو بل دریم فرق پکې مونږ دا شو چې یوکاریوټ چې مونږ کوم ارګانیزم دي دا مونږ چې کوم نه میمبرین باونډډ دي لکه لایسوسوم مایټوکانډریا ګلجی باډي اندوپلازمیک ریټیکولم رایبوسوم وغیرہ. او پروکاریوټس مونږ داسې ارګانیزم دي چې دا مونږ سره میمبرین باونډډ نه دي. نو دریم نمبر پوینټس پکې دا شو. ها اوس څلورم نمبر چې کوم نه پوینټس پکې کم دي سم مختلف وال دي د دواړو په میز کې. نو څلورم نمبر کې دا کار دی چې تاسو ته ما وی په دې کې مونږ رایبوسوم میخه. نو دې کې چې مونږ رقم رایبوسوم دی هغه چې کوم نه مونږ سره 8 دی او قبل ته د مونږه پروکاریوټکس کې چې کوم نه څلورم نمبر پوینټ وګورو نو په دې کې چې مونږ څه کوم رایبوسوم دی هغه مونږه 70 دی. د اس مطلب سره اس مطلب دا چې کوم نه یو ساينټیسټ دغه نوم سیول برج دا چې کوم نه هغه یونټ چې کوم نه دله جوړ کړو و چې سیول برج یونټ په ورته وینا اس وسات د لپاره لګي. نو څنګه دا کې مونږ رقم یو رایبوسوم دی 80 دی او په دې کې مونږ رقم یو رایبوسوم دی 70 دی. نو ګوره دواړه یو بل نه مختلف دي کنه. په دې کې 80 رایبوسوم دی او په دې یو کې 70 رایبوسوم دی. نو یو فرق چې کوم نه یو کاریوټس ارګانیزم او د پروکاریوټس ارګانیزم چې کوم نه مونږ سره دا یو شو. ها اوس بل پنځم نمبر پوینټ چې کوم نه مونږ سره کم یو دی هغه مونږ د سیلوال د یوکاریوټس ارګانیزم چې کوم سیلوال دغه مونږه د څه نه جوړ دغه مونږه د سیلولوز نه او د کایټین نه جوړ دی. سیلولوز نه چې کوم سیلوال جوړ دغه مونږه د پلانټ سیل سیلوال دی پلانټس او د کایټین نه چې کوم سیلوال جوړ دغه مونږه د فنجای دی فنجای سیل. د پلانټ سیل سیلوال د څه نه جوړ دی د سیلولوز نه جوړ دی. د فنجای سیل سیلوال د څه نه جوړ دغه مونږه د کایټین نه جوړ دی. نو یوکاریوټس ارګانیزم چې کوم نه مونږه دا سیلوال چې کوم نه سس نه جوړ دی د پلانټ سیل هغه د سیلولوز نه جوړ دی او د فنجای هغه د کایټین نه جوړ دی. ګدا شان مونږ چې کوم نه پروکاریوټس ارګانیزم ته وګورو ته د سیلوال چې کوم نه هغه مونږ د سس نه جوړ دی هغه مونږ د پیپټیډوګلایکین او د میورین نه چې کوم نه جوړ دی. نو سیلوال کې هم فرق دی. د سیلوال چې کوم نه یو سیز نه جوړ دی او دغه سیلوال چې کوم نه د بل سیز نه جوړ دی. یو فرق پکې دا شو. ها بل فرق پکې چې کوم نه دی هغه د سیل ډیویژن. په یوکاریوټس ارګانیزم کې کوم سیل ډیویژن کیږي کنه هغه مایټاسس دی او میاسس دی. مایټاسس او میاسس نوم به اوریدلای. نو مایټاسس او میاسس ډیویژن سیل ډیویژن زدا مونږه سره. نو دا سیل ډیویژن چې کوم دا په کم سیلز کې کیږي په کم ارګانیزمز کې کیږي دا مونږه سره په یوکاریوټس ارګانیزم کې کیږي. دا ځان قبل طرف ته چې کوم نه مونږه پروکاریوټس ارګانیزم ته وګورو نو په دې کې چې کوم دنو کم سیل ډیویژن کېږي. په دې کې چې کوم دنو مایټاسس او میاسس نه کېږي. په دې کې امایټاسس کېږي یا چې کوم دنو باینري فیجن ورته مونږ هم وایو. په دې کې کم سیل ډیویژن کېږي امایټاسس یا چې کوم دنو باینري فیجن. نو په دې کې چې کم سیل ډیویژن کېږي نو هغه چې کوم دنو په دې کې نه کېږي. ته دای دواړو چې کوم دنو د سیل ډیویژن طریقې چې کوم دنو هم بدل دي د چا یوکاریوټس ارګانیزم او د پروکاریوټس ارګانیزم. ها بل فرق پکې سره بل فرق پکې چې کوم نه جینټیک مټیریلز دي. د دې چې کوم جینټیک مټیریلز دي د یوکاریوټس ارګانیزم یا چې کوم نه د یوکاریوټیک سیلز هغه چې کوم نه بدل دي د پروکاریوټیک سیلز یا چې کوم نه د پروکاریوټس ارګانیزم نه. په دې کې چې کوم جینټیک مټیریلز دي کنه لکه مثلا کروموسوم شو. نو په دې کې چې کوم نه موږ جینټیک مټیریلز کوم دغه موږ کروموسوم دي. نو دا شان چې کوم نه موږ د پروکاریوټس ارګانیزم چې کوم نه جینټیک مټیریل تا وګورو نو هغه موږ چې کوم نه سیل او کروموسوم دي یا چې کوم نه موږ ورته نو ته دې چې کوم نه د جینټیک مټیریل هم چې کوم نه یو بل نه بدل دي. خنو دا چې کوم نه موږ شو یوکاریوټیک سیلز او د پروکاریوټیک سیلز خپل کې چې کوم نه ډیفرنس او بل چې کوم نه دا چې کوم نه دا موږ سره کمپلیکس دا موږ چې کوم نه کم سیلز دي دا یوکاریوټیک سیل دا موږ کمپلیکس دي. ولې کمپلیکس دي ګوره چونکې په دې کې موږ سره نیوکلیس هم دی او ته دې چې کوم نه رایبوسوم چې کوم نه هم غټ نو په دې وجه دا موږ کمپلیکس دی. او که دې بل ته وګورو دا موږ سیمپل دی.
پروکاریاټک سیل چې کوم دی دا مونږ څه دا مونږ چې کوم دی سیمپل دی ځکه چې په دې کې چې کوم دی نو یو خو پکې نیوکلیس نشته او بل چې د دې چې کوم رایبوسوم دی هغه هم وړوکی دی نور هم پکې داسې خبرې دي چې هغې په وجه باندې کوم دی دا مونږ سیمپل دی او دا چې کوم دی نو مونږ څه کمپلیکس دی. ها او که سایز باره کې خبره وکړو که نه نو چونکې وګوره دې کې چې کوم دی نو تاسو ته ما وویل رایبوسوم هم پکې زیات دي نیوکلیس هم دی پکې نو ظاهره خبره ده د دې چې کوم سایز دی نو هغه به غټ د دې سایز چې کوم دی نو هغه څه اباؤټ 10 माइक्रोमीटर नवाले गाना चाहिए 100 माइक्रोमीटर पोर चिकम देना अगर दे साइज दे तो दे साइज मुंगा सोरा दे 10 माइक्रोमीटर नवाले दर 100 माइक्रोमीटर पोर दे चा यूकार्याटिक सेल्स और कदा शान मुंगा चिकम देना प्रोकार्याटिक सेल्स चिकम देना दे साइज तो गुरु तो तास तमावी च पदे की न्यूक्लियस निष्ठा और दे चिकम लाइबोसोम देना मुंगा 70s तेम ओडू के दे तो पदे वजह मान चिकम देना मुंगा दे साइज चिकम देना हम बोडू के दे साइज चिकम देना अबाउट 10 माइक्रोमीटर से कम नहीं एन डायमीटर तो दे कम नहीं मुंगा सोमरा साइज दे अगर से कम नहीं मुंगा सा अबाउट 10 माइक्रोमीटर से कम नहीं ना मुंगा सा दे साइज दे पर डायमीटर के और तरी दा साइज मुंगा सा डायमीटर के दे डायमीटर के देखा नो दा को कम नहीं मुंगा सा दे पमियंस के फर्क शुद्ध यूकार्याटिक सेल्स और प्रोकार्याटिक सेल्स दरमियान रहा उस चिकम देनो दा बैक्टीरियल सेल्स चिकम देनो स्टडी को चुंकी दाम चिकम दे जो मुंगा टॉपिक थे नो को बैक्टीरियल सेल्स दे बैक्टीरिया दे नो तावल दाव पे जन सिदा मुंगा सा पति द्वारो के कम याव दे नो मुंगा उवी चे बैक्टीरिया मुंगा सा कम याव दे दा चिकम देनो मुंगा सा प्रोकार्याटिक सेल्स दे नो बैक्टीरियल सेल मुंगा कम याव सेल दे दा मुंगा सा प्रोकार्याटिक सेल्स दे जो प्रोकार्याटिक सेल्स दे नो बया पके चिकम दे दा टोल खबरी ची न्यूक्लियस पकी निष्ठा जेनेटिक मटेरियल बे साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन बाउंडेड बनी राइबोसोम में चिकम दे 70 सेल वॉल बे लसना जोड़ी द पेप्टिडोग्लाइकेन या चिकम दे म्यूरिन ना सेल डिवीजन पे कम कमी या एमाइटासिस या चिकम दे बाइंड रिफिजन दे जेनेटिक मटेरियल पे कम कम दे सर्कुलर क्रोमोसोम या चिकम दे सर्कुलर डीएनए नो दा खबर बचा की दा चिकम दे बैक्टीरियल सेल की जगह चिदा मुखा चिकम दे प्रोकार्याटिक सेल्स दे नो जमुन चे कम टॉपिक दे नगर बैक्टीरियल सेल द रिप्रोडक्शन बारा के दे नो बैक्टीरियल सेल चे कम दे मुखा द रिप्रोडक्शन द्री तरीकी री खुदा के नमक के चे कम दे ता अव्वल द बैक्टीरियल सेल पे जाना मुंग बदे ता अव्वल डायग्राम जो के बैक्टीरियल सेल जेता अव्वल बैक्टीरियल सेल पे जाने का ना नो अल बचे कम दे ता गैर प्रोडक्शन आता है के बचे कम दे आता पे जाने बया बार लगा आसान है जगह चे अव्वल खुद बैक्टीरियल सेल पे जाने का बैक्टीरियल सेल देने पे जान दले नो बया बार चे कम दे मुश्किल है कंफ्यूज के बा नो गोरा बैक्टीरियल सेल मुंग रसंगाई दा چې کوم دنه مونږه سا په بیکټیریل سیل کې چې کوم دنه سیلوال شو دا مونږه سا پرس کا بیکټیریا یو سیل دی دا مونږه سا یو بیکټیریل سیل دی صحیح ده ها دا څه شو دا چې کوم دنه مونږه سا دی سیلوال شو دا مونږه چې کوم دنه شو دا مونږه سیلوال شو ها بل چې کوم نه که تاسو خیال کړئ د دې د پاس چې کوم نه یو بل داسې لري داسې دیتا چې کوم نه څه ویلی شي دیتا چې کوم نه کیپسول ویلی شي دا چاره پاسه دا چې کوم نه درې سیلوال د پاسه دیتا څه ویلی شي دیتا کیپسولز ویلی شي دیتا چې کوم نه نو کیپسول ویلی شي نو لومبنی مونږ څه کیپسول لالی دویم پکې سیلوال لالی اوس سیلوال پسې چې کوم نه نو بل کم لیر دی مونږ څه هغه چې کوم نه مونږ څه دی سیل میمبرین یا پلازما میمبرین یا پلازمالیما ورته مونږ هم ویلی شو نو مونږ ورته سیل میمبرین وو دا چې کوم نه مونږ څه واپسې کم لیر دی سیل میمبرین یا پلازما میمبرین نو دا د شو مونږ څه سیل میمبرین ها سیلوال پسې چې کوم نه مونږ څه سیل میمبرین شو اوس چې کوم نه سیل میمبرین پسې نو دا چې کوم نه دا دننه ځای دا مونږ څه سایټوپلازم دی سایټوپلازم ها دا مونږه سایټوپلازم دی نو اوس په دې سایټوپلازم کې چې کوم نه مونږ څه ملاویږي نو په دې سایټوپلازم کې چې کوم نه مونږ کروموسوم ملاویږي ګوره که تاسو خیال کړئ که نه مونږ چې کله سیل جوړو نو اکثر انیمل سیل مونږ جوړو نو مونږ هغې کې نیوکلیس جوړو دې کې مونږ چې کوم نه نیوکلیس جوړ نه کړو ځکه چې په پروکاریاټک سیل کې چې کوم نه نیوکلیس نشته او چونکې بیکټیریل سیل چې کوم نه مونږ چې کوم نه پروکاریاټک سیل دی نو په دې وجه باندې کې نیوکلیس نشته اوس کروموسوم خبره ده
نو کروموسوم چې کوم دا موږ په سایټوپلازم کې دي اسی چې کوم دا کروموسوم موږ په نیوکلیس کې خو په دې کې نیوکلیس نشته موږ وې چې کروموسوم جنټیک مټیریل چې کوم دا موږ په کم ځای کې موجود دي په سایټوپلازم کې موجود دي چې هغه ته کوم دا موږ نیوکلیوئیډ ریجن چې کوم دا نو وایو نو کروموسوم په دې کې موږ کم ځای کې هغه چې کوم دا موږ په سایټوپلازم کې دا موږ سایټوپلازم دی او دې کې چې کوم دا کروموسوم داسې شکل کې چې کوم دا موجود دي دا پکې موږ کروموسوم شو اندا موږ کروموسوم شو چې موږ په سایټوپلازم کې ملاويږي او نور موږ ته کوم نه په سایټوپلازم کې څه ملاويږي نه سایټوپلازم چې کوم لیر د هغه ته موږ چې کوم نه سوایو هغه ته کوم نه موږ سایټوپلازمیک میمبرین وایو دا سایټوپلازمیک میمبرین نه دا داسې چې تللی دا دې داسې کار شوی کنه چې دې داسې دن غون کې معنی تللی داسې تاو شوی غون کې داسې غون کې دن غون کې تللی نه دې کې چې دې چې کوم نه موږ سو دې چې کوم نه موږ وایو میسوسومز دې چې کوم نه موږ سو دې چې کوم نه موږ میسوسوم وایو میسوسومز موږ څه ته وایو دا کوم سایټوپلازمیک میمبرین چې کوم نه دا چې داسې دن غون کې طرف ته چې کوم نه تللی دې چې کوم نه موږ سو دې چې کوم نه موږ میسوسومز وایو او بل چې کوم نه موږ سایټوپلازم کې څه ملاويږي موږ پکې رایبوسوم ملاويږي داسې ډاټ ډاټ شکل کې چې کوم نه موجود دي دا پکې چې کوم نه موږ رایبوسوم شو دا شان بده کې چې کوم نه موږ د انډوپلازمیک ریټیکولم ګورځ د سایټوپلازم چې کوم نه موږ د مخکې چې کوم نه ډیټیل سره سټډي کړی دی چې په سایټوپلازمیک ارګانیلز کې مطلب سیل ارګانیلز کې چې کوم نه موږ کم ارګانیلز دي او موږ چې کوم نه بیا ټول ډیټیل سره چې کوم نه ویری دي خدا مې اسه تاسو ته یو نقشه جوړول کنه چې بیکټیریل سیل چې کوم نه موږ څنګه نو بیکټیریل سیل چې کوم نه موږ داسې ښه اوس را داوی کو د بیکټیریل سیل ریپروډکشن طرف ته تاسو ته ما وی چې بیکټیریل سیل ریپروډکشن چې کوم نه په څو طریقو کوي په درو طریقو کوي reproduction has three method درې طریقې دي کمی دي یو ته چې کوم نه موږ کنجوکیشن وایو بل ته چې کوم نه موږ ټرانسډکشن وایو او بل ته چې کوم نه موږ ټرانسفارمیشن وایو نو راځي چې او پیژنو چې کنجوکیشن چې کوم نه موږ څه د بیکټیریل سیل د ریپروډکشن کومه و طریقه را نو ګوره په کنجوکیشن کې داسې چلو شي کنه چې ټرانسفر اف مټیریلز کوم چې مټیریلز دي جنټیک مټیریل دي صحیح ده جنټیک مټیریلز دي between two bacteria through conjugation کوم چې جنټیک مټیریل دي نو دا چې کوم دنو ट्रांसफर کېږي د دوه بیکټیریا ترمنځ د څه په ذریعه سره د کنجوکیشن په ذریعه سره نو ګوره کنجوکیشن څه ته وایي فرض کړه دا چې کوم دنو مونږ څه دې طرف ته جوړ کوم دا چې کوم دنو مونږ څه دوه بیکټیریا دي کنه فرض کړه دا مونږ څه یو بیکټیریا شو فرض کړه دا چې کوم دنو مونږ څه بل بیکټیریا شو نو ګوره څه وي between two bacteria دا موږ دوه بیکټیریا شوي خالصه په ذریعه باندې جنټیک مټیریل ټرانسفر کېږي د کنجوکیشن اوس کنجوکیشن څه ته وایي نو د دې په میس کې چې کوم دا زائد ټیو دا نو په دې په ذریعه باندې کوم دا دواړه بیکټیریا نه رندای چې کوم نو یو بل سره جنټیک مټیریل چې کوم نو شیر کوي هغه چې کوم یو نه بل ته منتقل کېږي نو چې کله جنټیک مټیریل چې کوم نو یو بل ته واوړي هغه په ذریعه باندې بیا سي هغه په ذریعه باندې بیا ریپروډکشن کېږي دې ځای ته چې کوم نو موږ سو دې ته موږ کنجوکیشن وایو کنجوکیشن دې ته چې کوم نو موږ سو دې ته موږ کنجوکیشن وایو دا موږ چې کوم نو بیکټیریل سیل دي صحیح شو دا موږ چې کوم دوه بیکټیریا دي یو دارا او بل چې کوم نه دا مونږه څه بیکټیریا دي نو چې کله دای چې کوم نه یو بل سره یو ځای کېږي او کنجوکیشن کوي کنجوکیشن مطلب چې کله دا جنټیک مټیریل چې کوم نه په دې طریقه باندې کوم نه یو بل سره شیر کوي نو دا په کومه طریقه باندې چې یو بل سره شیر کوي یو منتقل کېږي یو نه بل ته چې کوم نه نو هغه ته مونږه سو هغه ته مونږه کنجوکیشن وایو نو ګوره دوه بیکټیریا چې کوم نه یو بل سره یو ځای شي دي نو چې کله دوه بیکټیریا یو بل سره یو ځای کېږي مطلب میل او فیمیل یو ځای کېږي هغه ته مونږ سو هغه ته چې کوم نه مونږه سیکسل ریپروډکشن وایو سیکسل ریپروډکشن هغه ته وایي چې میل او فیمیل خپل کې یو ځای شي او جنټیک مټیریل چې کوم نه شیر کی او هغه نه مونږه چې کوم نه بیا ریپروډکشن کېږي هغه ته چې کوم نه مونږه کم قسم د ریپروډکشن وایو هغه ته مونږه چې کوم نه سیکسل ریپروډکشن وایو او ا سیکسل ریپروډکشن څه ته وایي چې هغه کې چې کوم نه مونږ سره صرف یو انوالو وي صرف میلز یا چې کوم نه فیمیلز او هغه په ذریعہ باندې کوم نه ریپروډکشن کېږي او بچی چې کوم نه هغه پیدا کوي نو چې کله پکې یو سیز انوالو وي هغه ته چې کوم نه مونږه ا سیکسل ریپروډکشن وایو او چې کله پکې دواړه انوالو وي هغه ته چې کوم نه مونږه سیکسل ریپروډکشن وایو نو چې دا چې کوم نه مونږه دوه دي دي ته چې کوم نه مونږه سیکسوال ریپروډکشن ویل شو ریپروډکشن په سیکسوال ریپروډکشن کې چې کوم نه مونږه میل اینڈ فیمیل دواړه
میل او فیمیل چې کوم دنو مونږه سا په سیکشوال ریپروډکشن کې دواړه او په ایسیکشوال ریپروډکشن کې چې کوم دنو مونږه سا یو سي ښه. نو په کنجوګیشن باندې به پوه شي وي چې کنجوګیشن په ذریعہ باندې چې کوم دنو څنګه بکټیریا چې کوم دنو ریپروډکشن کوي ښه. اوس بل دویم نمبر چې کوم دنو هغه مونږه د ټرانسډکشن. اوس ټرانسډکشن چې کوم دنو مونږه د بکټیریل سیل د ریپروډکشن کومه یو طریقه ده په دې کې څه چل کیږي په دې کې اندازه چلو شي کنه چې ټرانسفر اف جینیټک مټیریل چې کوم دنو ټرانسفر شي منتقل شي from one bacteria to other through their bacteriophage. ګوره اوس ته دې څه مطلب دی دې کې داسې چلو شي کنه چې دې کې دا جینیټک مټیریل چې کوم دا ټرانسفر شي د یو بکټیریا نه لړ شي بلې بکټیریا ته خو د څه په ذریعہ د بکټریوپیج په ذریعہ باندې. ګوره په کنجوګیشن کې چې کوم دنو مونږه سا جینیټک مټیریل ټرانسفر کېدل د څه په ذریعہ باندې کنجوګیشن په ذریعہ باندې تاسو ماوي چې کنجوګیشن څه ته وایي. او په ټرانسډوکیشن کې چې کوم دنو مونږه سا هم جینیټک مټیریل ټرانسفر کیږي خو د څه په ذریعہ باندې د بکټریوپیج په ذریعہ باندې. څنګه د بکټریوپیج په ذریعہ باندې دې څه مطلب دی دې کې داسې چلو شي کنه چې دې کې دا دواړه بکټیریا چې کوم یو بل سره ملاويږي نه بلکې چې کوم دنو په دای باندې وایرس یا چې کوم دنو بل چې کوم داسې سیز اٹیک وکړي لکه مثلا په یو بکټیریا باندې چې کوم دی وایرس اٹیک وکړي لکه دا بکټیریا دا وایرس دی دی وایرس چې کوم دی په دې بکټیریا باندې اٹیک وکړو نو دې سره داسې چلو شي کنه چې د دې بکټیریا چې کوم جینیټک مټیریلز دي هغه د وایرس سره اونخلي نو چې کله دا وایرس چې کوم دی دلته نه لړ شي او په بله بکټیریا باندې حمله وکړي نو هغه جینیټک مټیریل چې کوم دی دا وایرس ځان سره یوړي او بل بکټیریا چې کوم دی ورساین دغې په وجه باندې چې کوم دی نو بیا ریپروډکشن کېږي نو هغه ریپروډکشن د چې کوم دی مونږ څه هغې ته چې کوم دی نو مونږه ټرانسډوکیشن. خو ګوره دا وایرس چې کوم دی دا د دې لپاره نه چې دا جینیټک مټیریل چې کوم دی یو بکټیریا نه بلې بکټیریا ته یوړي بلکې دی چې کوم دی نو پر بکټیریا باندې حمله کوي خو چې کله دی پر بکټیریا باندې حمله وکړي د هغې بکټیریا دا جینیټک مټیریل چې کوم دی د وایرس سره ونښلي او چې کله دا وایرس چې کوم دی نو بلې بکټیریا څخه لړ شي هغې باندې حمله وکړي نو هغه جینیټک مټیریل چې کوم دی بلې بکټیریا سره میلاو شي د هغې په وجه چې کوم دی بیا ریپروډکشن کېږي. نو دا چې کوم دی دا مونږ څه ټرانسډوکیشن ریپروډکشن یو ټایپ څه مونږ د چا د بکټیریل سیل ښه. اوس بل دریم نمبر چې کوم مونږه د ټرانسفارمیشن اوس دا ټرانسفارمیشن چې کوم دی نو مونږه څه کم یو ریپروډکشن دی د بکټیریل سیل په دې کې څه چل کېږي په دې کې داسې چلو شي که نه چې اکوار مټیریل جینیټک مټیریل فرام دی انوایرمنٹ ویچ ټرانسفارم اٹ په دې کې داسې چلو شي چې په دې کې هم دا جینیټک مټیریل چې کوم دی نو منتقل کېږي ټرانسفارم کېږي خو هغه چې کوم دی څه په ذریعه باندې کېږي هغه د ماحول په ذریعه باندې کېږي لکه څنګه فرض کړه چې کوم دی نو یو ځای کې بکټیریا پراته ده دا کوم ځای کې چې دا بکټیریا پراته وي نو دا بکټیریا چې کله د دې ځای نه لړه شي د دې ماحول نه لړه شي نو په هغه ځای کې د بکټیریا جینیټک مټیریل پاتې شي هغه کوم جینیټک مټیریل چې پاتې شي چې دغه ځای ته بیا کله بله بکټیریا راشي او هغه جینیټک مټیریل ورسره میلاو شي د هغې په وجه باندې بیا څه کېږي هغې په وجه باندې بیا مونږ څه ریپروډکشن کېږي. نو دا مونږ چې کوم دی د بکټیریل سیل چې کوم دی نو درې قسمه ریپروډکشن چې یو مونږ څه کنجوګیشن او بل چې کوم دی نو ټرانسډوکیشن او بل مونږ څه ټرانسفارمیشن و. ګوره ساده مطلب دا دی که نه کنجوګیشن مطلب چې د کنجوګیشن په ذریعه باندې چې کوم دی نو جینیټک مټیریل ټرانسفر کېږي تاسو ته ما وایي چې کنجوګیشن څه ته وایي او ټرانسډوکیشن نو په دې کې هم جینیټک مټیریل چې کوم دی نو ټرانسفر کېږي خو د څه په ذریعه باندې د بکټریوفیج په ذریعه باندې مطلب چې وایرس چې کوم دی نو ځان سره جینیټک مټیریل د یو بکټیریا نه بلې بکټیریا ته یوړي او ټرانسفارمیشن چې د ماحول په ذریعه باندې یو بکټیریا چې کوم دی یو ځای کې او هلته نه هغه لړه شي او هلته کې د هغې جینیټک مټیریل پاتې شي او هلته کې بیا بله بکټیریا راشي او هغه سره میلاو شي نو هغې سره چې کوم دی مونږ سره بیا ریپروډکشن کېږي. نو دا چې کوم دی مونږ سره بکټیریل سیل نو نن مونږ چې کوم دی اوس یو کاریاټک سیلز او پرو کاریاټک سیلز چې کوم دی او د دې نه مخکې چې کوم دی نو مونږ سیل ارګینل چې کوم دی نو هم ټول وي او نن چې کوم دی مونږ سره پکې دا اخرنی ټاپک و نو امید ساتم چې پوه شي به په ان شاء الله ورپسې چې کوم دی نو صرف ټیکنیکس مونږ څه پاتې دي تر اوسه پورې چې کوم دی نو مونږ سیل دننه ټول سټډي کړو چې سیل کې چې کوم دی نو مونږ سره دننه څه سي او سیل چې کوم دی نو مونږ سره څنګه یو او بیا چې کوم دی نو سیل مونږ سره 100 قسمه دی نو ان شاء الله ورپسې به چې کوم دی نو مونږ سیل ټیکنیکس چې کوم دی نو سټډي کوو چې دا سیل به چې کوم دی مونږ څنګه سټډي کوو د سیل مطالعه چې کوم دی نو په کومو طریقو باندې کېږي دا پورې مونږ له اجازه راکړئ وما علینا الا البلاغ جزاکم الله خیر واحسن الجزاء.